बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AW न्यूज़ और मैं हूं सुबल जान। खबरों से आपको आगाह करते हैं और आपको बताते हैं। हंगू से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद इस्माइल शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत मौलाना मोहम्मद नबी हनफी और अपने ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क के अरसे से नामसाइद हालात से दो चार हैं। मैं आने वाले इंतखाबात में फिर हिस्सा लूँगा। हमारा मकसद और अक्ज़ई और हंगू की आवाम की खिदमत करना है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने आवाम को कोई सहूलत नहीं दी। आवाम को इंतहाई मुश्किलात, आवाम की खिदमत हम अपना फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नंबरों से हंगू आवाम को कॉल किए जाते हैं। इमारत इस्लामिया के साथ बातचीत हुई है। जिसको भी कॉल आ जाए हमारे साथ रब्ता करें, सबूत आएँ, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ मफाद परस्त अनासिर मौका से फ़ायदा उठाकर मुल्क के बाहर नंबरों से रब्ता करके उनसे भत्ता वसूली मांगते हैं। उन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम कौम के साथ इस मामले में भरपूर ताउन करेंगे। इंतखाबात دا خو ان شاء الله د ټولو خلکو په علم کې سمو سیاسي خلکو بنیادی طور سره او اوس مقصد دا چې سیاست خو بعض عوارضو د وجې نه مونږ د شي نه لږ پاتې شولو او هغه په دغه ملک باندې ټولو ته پاته لري چې په ټول ملک باندې هغه داسې مصیبتونه راغلي وو چې په هغې کې د هغې مخنیوی قرباني ضرورت و الحمدلله هغه قربانیانې مونږ کړي. تاسو په واسطت سره هم اعلان کوم چې انشاءالله د روان جنرال انتخاباتو کې به زه بھرپور حصہ اخلم او انتخابات په لړو کوم. مونږ د خپلې ضلع اورګزۍ او د ضلع هنګو دا ضلعو حالات ولیدل نو یقینا ډېرې پسمانده او ډېر داسې حال د مونږ په دغه ضلعو باندې مونږ راوستلو چې دغه خپلو ضلعو کې د خپلو عوامو ته هیڅ هم داسې سهولت میلاو نشو چې هغه نن ټوله دنیا او ټول خلک یې ګوري، هم په میډیا باندې او هم چې شمدید لیدونکي هم چې څوک لاړ شي نو ورته دا حالات پاته لګي چې آیا د مونږ عوام اولس اوس هم څومره د ستونزو سره مخامخ دي او دې کې شک شبه نشته لري. موږ الحمدلله اسیم خدمت د عوام دا خپله فریضه ګڼو او یقینا مصروف هم یو. اوس هم خدمت کوم بغیر عهدې نه او کومو ته د شی میلاو شي نو کیدای شي مونږ خدمت لونه مخته نورم یوه ترقي وکړي او زیات شي. کوم یو افسر ته د مونږ ضلعو ته راشي هغه افسر خپله ډیوټي پوره طریقې سره نه پوره کوي، بلکې دا ځان نه شمري چې زه د دغه عوامو یو خادم یم او د دوی طرف نه ما ته دا شی میلاویږي، بلکې د عوام د دوی ته یو په بل نظر لیده شي. زنا خل دا رابطې وکړي هغه عاجزان یقینا په دغو شیانو کې هغه مبتلا دي او په دې پریشاني کې دي. مونږ د دغه په حوالې سره د امارت اسلامي د افغانستان د حکومت سره هم خبرې وشولې چې حتی کې د تاسو لمبرې زیاتره دا په دې شیانو کې استعمالیږي. دلته د مو عوام اولس مظلوم عوام هغه ته تکلیف ورکول کېږي. بهر تقدیر د خبرې اترې مونږ وشوې او مونږ ته دا ډاډ یقین دهني راکړه چې کوم چاته هم داسې دمکي د پیسو په حوالې سره باتو په حوالې سره کېږي نو د هغو سکرین شاټ او د هغو والا وایسونه هغه ته جمع کوه، مونږ ته حواله کوه. مونږ به په هغه باندې ځکه الحمدلله نن هغه کې افغانستان کې حکومت دی موجود، منظم حکومت دی، نو هغه مونږ په دې باندې باقاعده کاروي کوم چې دا خلچوک دی او دا عناصر کوم عناصر دي چې دا د افغانستان لپاره استعمالي او د پاکستان او د عوام او مظلوم ولس تنګي چې دا سلامبري وي چې دا د افغانستان لپاره استعماليږي نو حقداري سموته دغه ملوي